My sister name is Maham and my brother name is Zurez. Oh, they're studying in this school? My sister is small and my brother is reading this school. Good, great, that's great. Sit down, please. په نورو سکولونو کې دا مشهوره ده اوس چې څوک ډېر قابل وي او ښه انګریزي ورځي نو هغې ورته وایي چې ته هله خو انګلیش ښه درځي ته ایلایټ ته ولې نه ځې ښه سیلري ښه پیکیج به درکوي د دې ټولو سکولونو نه زمونږ پرنسپل د ټولو نه سیلري سیوا وي د کلرکانو سیلري د هغې نه سیوا وي او د ټیچنګ سټاف موږ سټارټنګ سیلریز ټیک ټاک چې څوک د څونه قابل وي موږ نن یو ټیچر هایر کړه 35,000 ورته سټارټ سیلري ورکوو. سلامونه احترامات ګرانو کتونکو علم خان شرپوی مو ډېر زبردست موسم دی بیا په زبردست موسم کې چې په الایټ سکول کې موجود دی الایټ سکول چونکې زه چې نن راتلم هسې عزت خان صاحب سره ما لږ ملاقات کوم لیده کاته به ورسره وکړو خبرې اترې به ورسره وکړو نو هغه ما کته چې یاره الایټ سکول چې کوم دی هغه ځای کې و د 400 نه چې راځي نو لږ مخکې و بیا مې تپوس وکړو د نیو مسلم کالج سره نو هغه خو یار هلته کې دی نو راتلو په مین روډ باندې په ګیټ چې راننوتو نو چوکیدار لاول هم هلته کې تلاشي واخیستله مونږ یار ډېر زبردست بیا په کوڅه کې راتلو نو مونږ یاره لایف سکول به چېرته په کوڅه کې وي چې دننه رالو نو د بوایز سیکشن چې کوم دی ډېر لرې پاتې شوی دی ما ډېر کافي مزل کړی دی دلته کې بیا د فیمیل سیکشن کې چې کوم دی نو باقاعده په کمرو کې وګرځېدو ماشومانو سره چې کوم دی نو د هغوی هغه لهجه د الفاظو چنو او بیا په انګلیش کې خبرې چې د نسري ماشومه هغه ډېرې زبردستې خبرې اترې چې کوم دي عزت خان صاحب ورسره وکړې چونکې موږ د هغوی په انګلیش هم نه پوهېدو. My name is Bahira. My father's name is Khan. My favorite color is red. I have one sister and one brother. What's their name? My sister name is Maham and my brother name is Zurez. Oh, they're studying in this school? My sister is small and my brother is reading this school. Good morning and Assalamualaikum, my dear friends and respectable teachers. Today I will introduce myself. My name is Isad. My father's name is Asadin. My favorite color is pink. I am 9 years old. هو هغه ماشومان چې کوم دي ډېر زبردست چې خپل هغه تعارف یې کوو انټروډکشن یې کوو او بیا د هغې کم شوق و لکه هره ماشومه چې سکول ته راځي که نه نو موږ پې د کور نه یو بټن دا راوړي چې بچې ته به دا کې ته به دا کې ته به دا کې الایټ سکول کې ما دا ولیدل چې د ماشومې څه خوښ وي سپورټس یې خوښ وي بل څه یې خوښ وي نو عزت خان صاحب هغه ورته کوله چې کوم دی نو ازادي ورکړې ده. بل ګرانو کتونکو تاسو به ډېر سکولونه کتلي وي ډېرې غټې غټې ادارې چې په نومونو باندې غټې غټې ادارې دي نور د راتلونکي چې میټرک اګزام و نو هغې کې موږ پوزیشنونه وکتل چې کله لږ شانتې خال سخت شي که نه نو بیا د دې نجي سکولونو پته ولګي د دې مثال بیا د برګر شانتې وي بس هر څه چې کوم دی الایټ سکول چې کوم دی نو یو خپل پوزیشن په دغه شانتې حالاتو کې برقرار وساتو او دا د عزت خان صاحب او د هغه د سټاف خواري به بیا د سکول دننه بلډنګ او ډېر زبردست چمن چې کوم دی داسې چمن لکه ما چېرته په سکولونو کې نه لیدلې په هغې کې ماشومان چې سهار د کمرې نه ورته ګوري دغه کمرې دي که نه او بیا چمن ته ګوري نو پوهان وایي ډاکټران وایي چې سهار وختي ته پاسې او لږ خپې لږ خپې په دې چمن کې وګرځه نو ستا نظر هم تیزېږي تاکې چې کوم دی نو تندرستي هم راځي نو هلته کې په کلاس کې ناست ټیچره ورته ټیچنګ کوي او دلته کې په چمن نظر شي نو دا یو خپل لوک ورکوي نو ډېر زبردست چې کوم دی نو ما دا ماشومان کتل جولې چې کوم دي زه صرف په چمن خبرې کوم ښه نوره د لایټ سکول کې دې وخت کې مې عزت خان صاحب سره خبرې کولې بلکې بار مې کلرکانو سره خبرې کولې نو 270 نه زیات ماشومان موږ واپس کړل چې په میرټ باندې برابر نه وي ګینې دې وخت کې د 400 د لایټ سکول فیس چې کم دی هغه هم درته د ووایم چې ټولو نه زیات دی خو چې کم رش دی پې نو رش دا دی چې زما د بچي نه بچي جوړ شي یعنې د انسان نه انسان جوړول دا په لایټ سکول کې جوړېږي او نن دا خبرې پریکټیکلي په دې کوم زما ټولو سکولونو والا سره تعلق دی زما ډېر زیات خیال ساتي عزت خان صاحب سره داسې کله کله لار کې میلو شمه سیاسي لیول سره چې کله هغه ټیم کې په یو خپل سوچ خو یو ډېر لوی بوزغلي یې کرلی دی یو لوی کامیابي یې ترلاسه کړې ده دا ماته نن پته ولګېدله چې عزت خان صاحب په 400 کې دا کم دا ماشومان په سوونو دي په دې چمن کې چې راځي دلته کې پیوټي کېږي دلته کې ګوره دا جولې ورته لګېدلي ټالونه ورته لګېدلي بار چې د بوایز سیکشن وګورئ بره ډېر غټ خال دی په دې ویډیو کې تاسو ګورئ ډېر غټ خال دی دا
نو دا زه تاسو سره پریکټیکلی دا ښیم کچن چې کوم دی نو ډېر زبردست دی ماشومانو ته چې کومه خوراک ورکړی کېږي هغه نه چې یاره بعضې سکولونو کې دا ځان سره یاد وساتئ چې هغه ټیچره یا د سکول مالک میلو وي داسې چپس روړي چې ماشوم ته اکثر ډېر غټ نقصان ورسي نو په دغې باندې هم نظرثاني پکار ده ماته لایټ سکول کې دی د هر څه پته ولګېدله بلډنګ ډېر لوی ډېر وسیع او ډېر ښکلو ماحول او ډېر زبردست چمن چې کوم دی یعنې دغه ګرین دغه راځي او لس کنال کې چې کوم دی نو دغه سکول دی په لس کنال کې نو نن مې ورته پریکټیکلي صرف ورې ملاقات له راغلی وم خو وي راځه که نه وي سر ته ښیم خو چې چمن مې ولید نظاره د ګوره ډېر لرې هغه ځای کې پاتې شو چې زه راننوت یم خو دا دې خوا ته هم ډېر زبردست چې کوم دی نو چمن دی او تاسو ته به شاته زموږ په دې منځ کې ښکاري دا چې ګورئ نو مخې ته پکې جولي دي او جولو نه پس چې کوم دی دا ډېر دغه دی عزت خان صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخته راکولو او یقینا چې دا سیاست ته مو کو سوشل ورک ته مو کو وکالت ته مو کو دې دا پیړ درته څنګه لګي نو د دې فیلډ خو خپله یو مزه ده علم خان شه په ایجوکیشن کې زه خو چونکې د دې نه مخکې د 1999 نه زه په ایجوکیشن کې وم کوم ځای کې چې دا اوس ایس ایم سکول دی دغه بلډینګ کې ما الحمره سکول په نوم یو سکول کولی کړو په 1999 کې چې کله ما ګریجویشن وکړو نو ما خپل سکول کولی وکړو د هغې نه بعد بیا کالج او بیا د یونیورسټي په د بایپاس باندې ما کالج و بیا مې د مانسیره کې یو هزاره ایجوکیشنل کمپلیکس په نوم باندې یو د اردو وفاق یونیورسټي نه یو کیمپس کولی کړو په پنډۍ کې مې یو کالج و چا سره په پارټنرشپ باندې مظفر آباد کې مې یو کالج و زه خو ایجوکیشن فیلډ کې خو بس بیا دا 9 کاله پکې ما زه لږ پالیټکس کې ډېر ایکټیو شوم او دې ځای کې زه سلیپ پارټنر پکې خو سلیپینګ پارټنر وم او دا 2 کاله وشو چې ما ورته فل ټایم ورکړی دی سهار ارلی راځم د خپل ماشومانو سره واپس ړومبې ماشوم چې راځي نو د هغه نه مخکې راځم او اخري ماشوم چې ځي نو د هغه نه پس ځم او اوس هم ورسره د سکالر کالج دی اف اف سی د مسلم ماډل ډیګري کالج دی سرحد یونیورسټي سره زموږ افیلیشن دی هغې کې موږ سره تقریبا 900 پلس سټوډنټ سره په بی ایډ کې دي دا دې نه علاوه بس ټول بس ایجوکیشن ته مو ټول زندگی وقف کړی دا ما ته پته لګېده خو ما ته دا پته نه وه چې دومره ډېر کالجونه یا تاسو دونه تجربه لرئ که نه ایجوکیشن کې زما مخکې نه ما دلته په خوشاب کې د ګومل یونیورسټۍ سره افیلیټډ یو کیمپس دی چې هغه زما بل کشر کې نو لري هغه چلی نو چونکې زما په نوم دی په ګومل یونیورسټۍ په ویب سایټ شته هغې کې موږ سره پوره کیمپس دی 10 ډسپلینز دي را سره 5 بی ایس دي او 5 د 2 ایئرز ډیګري پروګرام سکولونه خو ډېر دي برانډ خو ډېر دی الایټ برانډ تاسو څنګه خوښ که او بل دا ده چې برانډ وي خو دا خو دننه بیا په پرنسپل او په سټاف او په مالک او په دې باندې تړلی بالکل په ایډمنسټریشن باندې ډیپینډ کوي زه چې کله زما یو ورځ یو ویډیو کړی و هغې کې ما دا ویلي مو زما کشره لور وه ما سکول کې داخله کړی 3 میاشتې پس چې هغه یو 3-4 میاشتې پکې تېرې شوې زه چې کور ته رالم نو مور ته یې ژړل وي ما سره اردو کې خبرې کوه نو زه سکول ته رالم ما دا پرنسپل ته وویل چې یاره دا خو زموږ د سکول اردو میډیم دی که انګلیش میډیم دی زما لور اردو ولې یاده کړه په کار ده چې د انګلیش یاد کړو سیکنډ لینګویج زموږ خو پښتو لینګویج دی هغه ټولو لاس یې ورځي خو سیکنډ لینګویج چې دا یادوي نو په کار دی چې د اردو په ځای د انګلیش یاد کړی وي دا انګلیش میډیم دی اردو خو مطلب چې موږ د کارټون نه یادولی شو د ماشومان د کارټون نه ډرامو نه موویز نه د سراونډینګز نه کولیګس نه پیرنټس نه ټیچرز نه دې نه یادېږي خو د انګلیش دپاره د زده کړې ځای صرف سکول دی په سکول کې یو ماشوم انګلیش زده نه کړو نو دی مخکې نشي یادولی بیا به یا دې ته هغه انوایرمنټ کوم ځای کې پرووایډ کېږي دی به ځي یورپ ته بیلیږي نو زه څوک به یورپ ته ځي 1% خلک نشي تللی یورپ ته د هغې نه علاوه عام اردو خو مونږ فار ایگزامپل د دې کمزوري مې اردو هم ضروري ده خو اردو خو یادېږي مطلب چې اردو خو نی نو پرنډۍ اسلام آباد ته یو ماشوم 2-3 میاشتو ولېږه چې ته اکیډمۍ کې داخل کړه د اهل زبان نه به اردو یاده کړي صحیح اردو به یاده کړي هغه اخوا دې خو اردو نه نو موږ دلته ټیک ټاک بیا زه رالم ما ورته چې نه د انګلیش میډیم دی دلته به تاسو انګلیش وایئ اردو به ختمه کړئ اردو پښتو مکمل سکپ د الله پاک فضل دی زموږ د پلی ګروپ نه واله د 8 پورې موږ بالکل 9-10 کې بیا هم لږ ډېر دغه شته چې موږ وایي زه بس خیر د کنسپټ د نور سکولونو نه ماشومان راغلي دي هغوی سره مطلب که اردو کې یا پښتو کې څه کنسپټ کلیر کړي ټیک ده د 8 کلاسه پورې موږ بالکل 100% ټول لیکچرې جرنل کنورسیشن دا په انګلیش کې دی انګلیش ولې نه یادېږي
ماشوم خو چې څه اوري هغه یادوي پښتو داسې دونه کتلي ګرانه ژبه پښتو یادولی شي نو انګلیش خو عزت خان صاحب ما داسې کتلي یو سړی ایم فیل کوي یو سړی پی ایچ ډي یې کړی دا خو چې کله د بهر مل داسې یو چانس ورته ملو شي د هغې نه پس ما لینګویج کوي چې انګلیش کوي نو دغه وجه وي که نه په بي ایس انګلیش یې کړي وي موږ اکثر داسې ټیچرز راشي امفیل انګلیش یې کړي وي او هغه سپیکینګ نشي کولی دلته نو سپیکینګ د هغې دپاره خو آیلټس چې بهر ځي نو آیلټس ضروري دی 7 بینډ باخلي 6.5 بینډ د ماسټر دپاره او د پی ایچ ډي او دغه دپاره خو 7 بینډ دی نو هغه ټیسټ پاس کولی بیا هغه باوجود د هغې چې هغه ټول بکس که فزیکس کیمسټري کې کړي وي که انګلیش کې کړي وي که هر څه کې کړي خو ټول بکس په انګریزي کې تاسو د لایټ سکول لپاره چنو څنګه کړی ټیچر مونږ خو سیستم داسې دی چې کله سکول ته څنګه چې تاسو وکتل چې سکول ته انټر شي د کلرک د اکاونټنټ افیس کراس کی نو دغلته اردو پښتو مکمل ختم شي مونږ چې لاول ته ریټن ټیسټ انټرویو کو بیا ریټن ټیسټ واخلو بیا د هغې ډیمو وي بیا د هغې مونږ ګورو پریزنټیشن چې د هغې څنګه دی د هغه بورډ د وایټ بورډ یوز څنګه کوي د هغې سټوډنټس سره آی کنټیکټ ګوري د هغې سپیکینګ ګوري د هغې فلوئنسي ګوري انګریزي کې د هغې کنسپټ ګوري چې کنسپټ څنګه کلیر کولی شي ماشومان له ماشومان ټیچرز ورته ناست وي موږ ورته خپله ناست یو موږ پرې کوېسچن کوو زموږ سره خو چې یو ټیچر لاړ شي نو چې 50 ټیچرز کال کوو نو په 50 کې چېرته د یو کس سلیکشن کوو نو زموږ انټرویو د سی ایس ایس انټرویو ده صحیح ده خو عزت خان صاحب ما څنګه ذکر وکړو چې دې وخت کې 400 کې خو زیات پیس دی نو هغه ستا دغه برانډ ستا دی بالکل فی موږ ایډمیشن فیم د ټولو نه زیات دی په 400 کې فیم زموږ زیات دی خو دا چې زیات فی ټول خلک موږ له فی راکوي ځکه چې فی ریونیو څونه زیاته وي په دې ماشومانو یې موږ لګوو لکه دې ته فیسیلیټیز ورکوو موږ په هره کمره کې کیمرې لګولې دي په هر کلاس روم کې سوري هغه آیډیو ویډیو دواړه ریکارډینګ کوي د هغه میم پرنسپل ته مخامخ سکرین غټ لګېدلی دی هغې اوریم او هغې چې دا ټیچر ورته څه ښیي نو هغه مورو او چې ریکارډینګ هم د 3 میاشتو پکې موجود وي او داسې لایو هم چې کوو زما موبایل سره ټول کیمرې کنیکټ دي د میم پرنسپل موبایل سره ټولې کیمرې کنیکټ دي دا تقریبا ما څه د دې کې د 18-19 لک روپو صرف کیمرې لګولې دي په دې هر کلاس روم کې هر ځای کې کیمره ده ایون دلته کیمره ده چې اوس موږ کوم ریکارډینګ کوو نو دا هم ریکارډ کېږي زمونږ وایسز زمونږ اکټیویټیز څونه چې دا ټول ریکارډینګ دی یو ځای سنګل داسې نشته چې هغې کې ریکارډینګ نه کېږي په 10 کناله کې بلډینګ داسې 400 کې داسې ستاسو په نظر کې یا دې نه نور هم ترقۍ ته سوچ دی انشاءالله زمونږ خو پروګرام دا چې را روان ځل به انشاءالله ګرمۍ له ټول هر کلاس روم کې موږ اے سی لګو دلته ماشومانو ته چې به یخنۍ کې بلکې ګرمۍ نه زیات ضروري اے سی په یخنۍ کې وي انورټر ځکه یخنۍ کې د ماشومان د ګرمۍ کې خو بیا هم 3 میاشتې چوټي وي خو په یخنۍ کې نو انشاءالله زموږ پروګرام دا دی چې کنفرم به را روان د سمر وکیشن له انشاءالله موږ را روان نیکسټ ایئر کې هر کلاس کې اے سی لګو ډېره لویه ایریا هم چمن ته ورکړې ده ما په سکولونو کې داسې چمن داسې غټ ځای ما نه دی لیدلی چمن خو چونکې دا خو ضروري د ماشومانو دپاره څنګه چې د پلازو دپاره کار پارک ضروري وي دغه شان د سټوډنټس لپاره پلی ګراوند چې پلی ګراوند نه وي تش کمرې او دغه کې ماشومان خو داسې کنجسټډ ناست وي او بلکې مونږ کلاس رومز کې هم د تاسو وکتل مونږ د 20 سټوډنټس نه زیات په یو کلاس روم کې نه ساتو مته زمونږ سره اوس 9th کې 2 کلاس دي په یو کې 20 دي په بل کې 20 دي زیاتر سکولونه د 60 او 70 سټوډنټ په یو کلاس کې کېږي یو ټیچر ورته لګي مونږ فی زیات دی خو مونږ دا فیسیلیټیز کوم د 20 نه زیات چې شي مونږ بل کلاس ته اړو هغې دپاره ځان له بیا بیل سیکشن وي د 20 نه زیات ماشومان په یو کلاس کې نه ساتو ما اورېدل که 270 نه زیات ماشومان تاسو واپس کړل لکه تاسو طریقه کار څه دی ماشوم د داخلي دی نو اډمیشن چې کوي نو موږ سره چونکې په لوور کې راځي په نرسري نه والا د 5th پورې نو په دې کې خو موږ ماشوم کمزوري وي او که تکړه وي او که قابل وي او که نالې قوي هر یو ولو ځکه چې موږ سره ډېر ټیم دا موږ چلولی شو خو که دوی په 8 9 10 کې راځي نو په 8 9 10 کې بیا زموږ د دې نه ټیک ټاک ټیسټ اخلو او چې ټیسټ څو کوالیفای کوي نو هغه اخلو ځکه چې داسې نو موږ د ټیچرز دپاره هم هیډ ایک جوړ شي زموږ ماشومان چونکې په دې انوایرمنټ کې را روان دي نو هغوی زموږ لیکچر په انګلیش کې دي چې د بل سکول نه موږ له راشي بیا هغه موږ ته د اردو کې ایکسپلین کړي یا موږ ته د پښتو کې ایکسپلین کړي نو بیا موږ ته مسلې جوړېږي د دې وجې نه بس موږ هغه سټوډنټ نه الو چې څوک چې چا له ټوټه پوټه انګریزي هم نه ورځي بیا نه الو هغه ټیسټ الو دغې دپاره تجربه جي تاسو څنګه بیان کړله که نه لکه تیر رزلټ څنګه ګورې ما په خپلو خبرو کې وي چې داسې ډېرې ادارې چې غټ غټ بورډونه او لوی تشهیر زموږ درېیم ایګزام دی چې موږ لسم ایګزام ورکوو نو درې په فرسټ کې موږ 2 ماشومان په ټاپ 20 کې راغله چې فرسټ ایګزام زموږ وشو بیا سیکنډ لاست ایئر چې کوم ایګزام وشو نو زموږ تقریبا 7-8 کسان په ټاپ 20 کې راغلل دې ځل زموږ اوس د 9th ماشومان چې کم دي نو زما په خیال چې 13 ماشومان زموږ دا په ټاپ 10 او په ټاپ 20 کې دي په 9th کې
که دی مینټین وساتل په 10 کې به هم دا راشي او په 10 کې هم زمونږ 2 ماشومان په ټاپ 20 کې راغلي دي او زمونږ سره باوجود د هغې چې زمونږ سره سټرنث په 9 10 کې کم دی ګوره دلته ډېر غټ غټ سکولونه دي 700 او 800 سټرنث وي ورسره په 9 10 کې نو obviously هغې کې خو به قابلان ماشومان هم راځي چې کم ګاډ ګفټډ قابلان دي ګاډ ګفټډ ابیلیټي پکې ده نو هغې که مار سوال هغې دپاره نه دی زه خو خلکو ته وایم چې تاسو چې د یو سکول سټینډرډ ګورئ د هغه لاست ماشوم وګورئ چې لاست ماشوم یې څونه مارکس اخیستي زمونږ لاست ماشومه د ټولو نه کمزورې ماشومه هغه 540 540 د 581 او 540 په منځ کې دي ټول د 540 نه پکې یو نمبر هم کم نشته تاسو نو ټول ریزلټ وګورئ په دې کې فیلور هم شته په دې کې 300 کې نمبر یې وي په دې کې 400 کې نمبر خلکو اخیستي زمونږ کې 500 فګر نه لاندې څوک نه دي تللی ما د غټ غټ سکولونو که نه تشهیرې چې وي غټ غټ پیسونه وي غټ غټ بلډینګونه یې جوړ کړي وي دلته کې خو مار سوال وي هلته په ایټا کې یا په بل دغه کې چې کوم دی نو بیا پیل یې کړي مخکې لاړ نه شي دا هم ده چې د مارس واملي او مارس که د مارس اخلي دا هم داسې نه ده تاسو د دې اورال ریزلټ وګورئ نو چې 700 ماشومان اگزام ورکړي نو په کار دا ده چې 700 کې 600 خو 500 پلس راځي که نه هغې کې وګورئ د 200 300 نه زیات پکې په 300 او 400 څه پکې فیل وي یو څو ماشومان چې دومره ډېر زیات سټرنث وي نو یو څو خو به پکې خامخا نمبر یېلي او انشاءالله امید دره به دی نیکسټ ایئر به موږ 400 نه ټول بورډ ټاپ کوو زما فوکس زیاتره سکولونو ته یا چېرته لاړ شم تاسو سیاست هم کوئ په روزګار باندې بیا سرمایه کاري زموږ غټ خلک دلته دي ډېر غټ غټ خلک دي پیسه ورسره ده خو سرمایه وړي بارې دغه کوي څومره انویسټمنټ دلته شوی دی څومره خلک اساسي په روزګار دي موږ سره تقریبا دی چې 71 ټیچرز دي 71 ټیچنګ سټاف دی او 71 د کلریکل او نان کلریکل نه علاوه 71 ټیچنګ سټاف دی دا او ټیک ټاک موږ ټیک ټاک پیکیج ورکو په نورو سکولونو کې دا مشهوره ده اوس چې څوک ډېر قابل وي او ښه انګریزي ورځي نو هغې ورته وایي چې ته هله خو انګلیش ښه درځي ته ایلایټ ته ولې نه ځې ښه سیلري ښه پیکیج به درکوي د دې ټولو سکولونو نه زمونږ پرنسپل د ټولو نه سیلري سیوا وي د کلرکانو سیلري د هغې نه سیوا وي او د ټیچنګ سټاف موږ سټارټنګ سیلریز ټیک ټاک چې څوک د څونه قابل وي موږ نن یو ټیچر هایر کړه 35000 ورته سټارټ سیلري ورکوو څوک په پرایویټ سیکټر کې ټول دغه 14-15,000 سیلري ځکه هغې ته هم ګناه نشته هغې فیسونه کم دي هغه سروایول نه شي کولی موږ شکر دی فی ښه ټیک ټاک اخلو پیکیج ښه صحیح ورکوو کار هم ته اخلو. روزګار او کار ته اخلو ځکه چې کار کیمرې لګېدلي چې ته خپله د کیمرې مخې ته یې خو بټن به هم ټیک ساتې او خبرې به هم په طریقه کې او درېږې به هم په ښه ټیک ټاک سټایل کې نو بس هر کلاس کې کیمره لګېدلې ده آیډیو ویډیو دواړه ریکارډینګ کوي سوالونه ډېر دي په یو ځل نه کېږي خو یو میسیج ورکړې بیا به څه نورې خبرې کوي ټولو 400 ټولو خلکو ته زما د اړخ نه دا میسیج دی بلکې زه ټول پیرنټس ته وایم چې څوک دلته ماشومان اډمیشن لم راځي نو زه چې دلته کله موږ ویزټ ورکو نو زه ورته هم نور سراونډ ماشومان راشي اډمیشن له ویزټ ورکو نو ورته هم بل سکول هم کتلې نور سکولونه نه وایي نه ورته هم نه وګورئ 4-5 سکوله دلته وګورئ دا تاسو باندې د خپلو بچو حق دی چې تاسو بیا اوس وایئ چې موږ وللته 2 کاله سیوا ضایع کړل او نن یې دلته نو بیا به وایي چې په ایلایټ کې مې وله ټایم ضایع کړو موږ داسې اډمیشن نه ورکوو لاول به نور سکولونه ګوري ویزټ کوي به 4-5 بیا به زموږ سکول ویزټ کوي بیا د ډیسیژن موږ ته بیا ډیسیژن وکړي چې دلته داخله وی کالته داخله وی صحیح ډېره زیاته مننه کوم ګران کتونکو موږ د دې ماشومانو په دغه چیر باندې موجود یو په لایټ سکول کې زما شاته تاسو یو ډېر لوی چمن ګورئ زم په لومړي ځل باندې په یو سکول کې دومره لوی ایریا کې چې په 10 کناله کې دغه سکول دی خو چمن پکې دی پکې ډېره زیاته توجه ورکړې ده او بل موسم هم ډېر زبردست دی دغه موسم سره بیا د شنه شنه کبل دا ډېره زیاته مزه کوي او بیا د لایټ سکول هغه رنګ هم چې کوم دی نه هغه هم شین دی بلکل تشهیر له نیم راغلی بلکل درته دا نه وایم چې یاره خپل بچي راولو بس په لایټ کې داخل کې چې چېرته هم خوښ یې هلته داخل کې خو یو خبر درته کوم موږ اسلام آباد ته بچي وړو موږ چې کوم دی نو په پېښور کې چې کوم دی نو ماشومان د 400 ډېر ماشومان په پېښور کې دي د هغې دپاره چنو په دې 400 کې وګرځئ عزت خان صاحب په دې خبره کله هم بریکونه نیوي زما فیس د ټولو نه زیات دی په دې دغه ونه کوه خو زما د ټیچرې تنخواه هم د ټولو نه زیاته وي 18 لکه روپۍ دا صرف په کیمره باندې لګوي او بیا شاته دې ماحول ته وګورئ او دلته کې چې کوم دی نو ډبل سټوري ده بره چې خال ډېر زبردست دی سولر سیسټم دی ټول سکول چې کوم دی نو دا سولر سیسټم دی اکثر چې کوم دی نو بیا جنریټر خرابي تیل شاټ شي هلته پکې کلاس 4 چې کوم دی وي پمپ ته لاړ شه تیل دغه دي په دې دی کې یو وخت لاړ یې ماشوم نه خولې تللی وي دا د ماشوم دا خپل بچي
ګڼله او تاسو یو ویډیو به وایرل ګوره یو ماشومه یو ټیچره چې کوم دی د ماشوم سره مینه کوي یا د دغه لایټ سکول چې کوم دی نو صورت حال دی چې ټیچره چې کومه ده د ماشوم سره مینه کوي نو دغه ستاسو د وړاندې انشاءالله سوالونه ډېر دي عزت خان صاحب سره بیا کوو په بله مرکه کې په لومړي ځل هر څه نه کېږي او موږ هسې د ده لیدو له راغلو ملاقات له راغلو موږ چې لیده کاتو شي خو دننه چل یې را سره ده وکړو چې راځه ویزټ در کوم نو چې ویزټ یې راکړه نو بیا زما هغه دغه ما وی چې بس اوس خبرې وکړم ولې چې ماحول مې وکتل نو چې په دې باندې خبرې نه کوې یار خپل 400 والو ته داسې قسمه لوکیشن نه ښیم دا به زه زیاتې کوم مننه